بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، لکه څنګه تاسو معلومه ده موږ ماښام هم لا ویډیو وچلوله په پټانکوټ کې چې د یو کور 15 تنه اوبه وړي دي، د راده اوبه د مانده اوبه هغه پاک رسېدلي وو. د هغه یوه نجلۍ ده 20 کلنه یا 12 کلنه پغله لورې ده. دا ټیم دی ډېر غمزده دی، بیماره دی. مثال کې طور پر ده دورم راغلی ده، پر کور پروت دی. په دې هکله باندې چیرمین اسفندیار کاکړ صاحب او د عوامي نشل پارټۍ دغه منظور کاکړ صاحب هم راغلی دي، ځوانان راغلي دي، تقریبا له 8 بجو څخه دوی راغلي دي. هغه د لوډلې له ډیم راواخې بیا د ټټي ناصرانو پورې تر دغې ایریا پر موږ راورسېدو. نو له تقریبا 4 غنټو مسلسل دوی دغه سفر کوي. ستړي دي. زه آفرین ورکوم د انتظامیه ته موږ اپیل کوو، یو خواست کوو، یو سوال ورته کوو چې دا ډیم ته باید چې د پی ډي ایم والا کښتۍ راړي. په دې هکله باندې مسجد مشران دي، اسفندیار صاحب او منظور صاحب څه ویل غواړي راځي ورته غوښتل. مننه بصیر صاحب ستاسو د ټیم او د ان پی صدر منظور کاکړ صاحب هم مننه کوو چې د مصروفیات ټایم راوباسي. او بلکې دا بنیادي مسله ده د انسانیت او د مسلمانیو کوم دغسې دی په انسانیت، اول انسانیت دی بیا مسلمانۍ دی. نو په دې هکله باندې موږ هم د انسانیت او د پښتنواله په حیثیت راوتلي یو. د یو ځوان نجلۍ د 22 کلنه چې دا له دا 3 ورځې دا کوم توپاني باران شوی دی، په دې هکله موږ د دوی له فیملي او له خاندان سره هم ملاو شو چې دا خلک یو خو غریبان دي. موږ له ده سره په هر ستونزې کې ولاړو، په هره پریشانۍ کې له دوی سره ولاړو. دا تر هغه ټایمه پورې موږ چې کم زموږ د پښو یا دغه کار دی د انسانانو چې تر کومه ځای وس رسېږي موږ ځو ګرځو تر دا ټټۍ پورې سارني را وتلي وګورو. نو نور که مخته نه وله بیا خو دا د پی ډي ایم کار دی، د پی ډي ایم ټیم خو په کار دی چې دوی اول الرټ وله. دا خو نو موسمیات خو ډېر مخکې د دې پیشګویي کړي دي، ولس داسې توپاني بارانونه کېږي مخته به بیا کېږي. دا هغه ځایونه به دوی مخکې په خالي کول سایډ ته د مانده یا د سیلاب د راتلو خطره وای، هغه آبادیانو په کار وس دوی خالي کړي وي. خو هغه د دوی غفلت وي، هغه آبادیان نه کې خالي. بیا چې اوس یو پیښه وسو په کار دی، په دې پیښه کې بیا دوی څه ریسکیو ورکړی وای، دا خلکو ته خیمې ورسولي وای، دا نجلۍ پیدا کړې وای. خو هغه له بده مرغه د دوی له خوا یو ریسپانس هم نشته. کور یې ودان چې د علاقې خلک دي، د ان پی صدر منظور صاحب هم په دې غمجن دی، راغلی دی، شریک دی په دې غم کې له موږ سره. او موږ نور هم سیاسي پارټیانو نور سیاسي ورکرانو ته دا وایو چې پر دې باندې غږ پورته کړي پر سوشل میډیا باندې چې دا یو کوچنۍ ورکه ده د 22 کلو هغه چې د دوی کور ته دا نجلۍ ورپیدا شي، د دوی کسره قبر لیا کاږلی دی، د دوی غم به په سپک شي. کنې دا به تر څه ټیمه وي. موږ دغه مطالبه کوو له بالای حکام ځه چې پی ډي ایم زر تر زره په دې اکشن واخلي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ګردو کتونکو په اجازه لکه څنګه چې اسفندیار خان او بصیر شاه خبره وکړه چې بله ورځ د توپاني باران له کبله څخه د یوه کور 4 ماشومان او دغه کور والا په سیلابي ریله کې بهېدلي وو. نو دا 4 لاشونه خو پیدا سو. یوه د 20 کلنه او 22 کلنه نجلۍ ده چې د هغې لاش تر اوسه پورې نه دی برآمد شوی. او دلته مطلب برای ماښام زه په خبر شوم، نو سهار موږ رابطه وکړه چې څنګه دی. هغه دوی د اسفندیار خان او د ملګري سارني راغلي دي، نامانده یې ګرد کتلی دی تر ډېره حده پورې. د سرکار لخوا فلحاله یو څوک نه، یو لیوي ځیلکار نه دی راغلی، نه ډیپټي کمیشنر دلته په خپله راغلی دی، نه ما درته ویل ای سي راغلی دی، نه ډي سي، نه کمیشنر. یوه چا هم دا معامله ګر سره په معاملو کې سمرلګې نه ده. بیرته یې د دوی کور ودان د ځوانانو چې مطلب لګیا دي، د خپل مدد ته یې ټایم یې رایستلی دی او دا عید را روان دی. دلته به د خلکو مصروفیات جوړېږي، نو دا ځوانان هر یو د دوی همت دی، لګیا دی، مزید هم پکار دی د علاقې خلک راسي د آس پاس کورونه هغه د خپلې نږدې ایریاوې وګوري که هلته چیرې برآمد کېږي. او بله خبره دا ده که مطلب د دا نجلۍ لاشکر سره ډیم ته تللی وي بیا خو د عوام تر وس ستره ده، بیا خو به پی ډي ایم سرکار پر هغه باندې کوي. که نیسي یو هلیکاپټر راوستلی وای، د نامانده جایزه یې اخیستې وای، کارځی هغه په دا مانده کې هغه لاش پروت وي، هغه به برآمد شوی. که هغه نه وای په ډیم کې کم سے کم یو کښتۍ یو داسې شوخ چلیدی چې په ډیم کې دا برابره شوي وای. او پر هغه باندې بیا برسره یو خو دا افسوسناک واقعیه شوې ده، تر هغه خطرناک عمل او خطرناکه خبره چې بیا شوې ده چې د مطلب که ډي سي یې کار یې وی چې دا افغان مهاجرین دي، لهذا موږ په دغه خبره کې دلچسپي نه اخلو. دا زموږ د وطن خلک دي، موږ ګر دلته ژوند سره کوو، دا لور لایوال دي، دا بوریوال دي،
دا په دغه کې یو تقسیم هم نشته دلته که هندو دی که عیسائی دی که پنجابی دی که پښتون دی چې ګرد ژوند کوي دا بوریوال دی د بوري پر ښار آبادو دا بوریوال دی بیا په دغه کې یو هم تقسیم نشته دا به خامخا راځي موږ به ورځو ډي سي به هم پابنده کړو کمیشنر به هم پابنده کړو سرکار به پابنده کړو چې راسي دا معامله سیریس واخلي کې نه اخلي بیا لږې لو ځله وتلي وي بیا به هره خوا کوو په مانده کې به هم ګرځو او د باندې به هم احتجاجونه کوو چې نن د انسانیت دومره قدر ختم سي دومره احساس ختم سي دومره انسانیت ختم سي نو بیا هلته د خدای قهر نازلېږي بیا هلته نور آفتونه راځي نو د دغه دپاره له خلکو څخه هم دا خواست کوو چې راسي د غمزده خاندان انجلۍ خو به یې په حق رسېدلګي خو دا لاش کې برآمد سي بېرته به د هغو غم څه په سپک سي څه به شي سره وسي نو له خلکو هم دا اپیل کوو او د سرکار خلاف هم که مطلب پر دې باندې اکشن نه اخلي موږ به په شریکه باندې هغه ته احتجاج هم کوو د ډي سي دفتر کې هم کوو د کمیشنر دفتر کې به هم کوو یو وار به اردو پر خبرې له لارې بیا پابنده کوو چې د پي ډي ام اې ټیم راولي او خپل لیویز اهلکاران راولي په دغه کار کې همت وکړي او که نه راولي بیا مجبور یو موږ یو بله لار به اختیار وکړو په شریکه باندې او بیا که د عید ورځ ده که هره ورځ ده موږ مجبور یو بیا تقریبا چرمین صاحب که په بیان یې وکړی چې موږ له هغه سره واخې تر ډېمه تر پای پورې راغلو په دغه ایره کې په مانده کې د موږ تل په خپله وګرځېدو تقریبا د یوه نیمه ګنټه منظور سره دا موږ ملګري ګرځو په راته کې دا ټایم په مانده کې نه ده پیدا شوي که څه هم پیدا شوي چرمین صاحب ولې زړې کپړې موږ پیدا کړي دي کېدای چې هغه د کور د بل چا راوړی دي اوس خصوصا یقین دا دی تقریبا 99% دا یقین دا به وي په ډیم کې ولې دغه ایره د له سهاره کتل د هغه خوا موږ راوکتله نو په راته کې بیا ښکاره کړه چې انسان دی یو غټ جسم دی یو دوه درې ځای موږ داسې لږ شک شوبه راغله په اوبو کې منظور صاحب موږ ورغلو هغه سرغڅې ول خو دغه ایریا موږ ګرده راکه ورکړله اخوا هم راکه ورکړله د صوبایي حکومت خصوصا د کمیشنر صاحب ډیوټي کمیشنر ده موږ دا یو پر زور مطالبه کوو سوال هم ورته کوو چې د کښتۍ سیسټم د راوړي پی ډي ام څخه موږ دا اپیل کوو چې فوري تور د راسي دا یوه ورځ سبا د راورسېږي دا یوه ورځ به تېره کړي خدای مهربان دی پیدا به شي مننه